أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام او محترم مسلمانانو نارینه او زنانو، انتهایی د خوشحالی خبره ده په ډیره کم عمره کې زمونږه د بچی عبدالجلال صاحب دی قربانیوں کا والدین قربانیوں کا او دونه سغټه قربانی نه وا، خو بس بچی لږ وخت دپاره د ځانه جدا کو په ماشوموالي کې، او زر تر زره ورته الله رب العزت د هغې ثمره د هغې برکت نصیب که چې ډېر په کم عمرې کې د الله تبارک وتعالی کتاب هغه ختم که، اختتام ته ورسېده. محترم مسلمانانو، دا د الله رب العزت د عظیم الشان کتاب عظمت دی، د هغې لوی شان دی چې دې قرآن کریم سره څوک او سم ټچ شوي دي نو الله عزت ورکړی دی. دا نن چې موږ په معاشره کې ګورو، زمونږ په زړونو کې الله رب العزت زمونږ د دې امامانو، د علماو، د قاریانو، حافظانو محبت دی، دام د قرآن کریم د وجه نه دی. او د چا چې د قرآن سره، د قرآن والو سره، د علماو سره، د خپلو امامانو سره د چام قدر وی او پړه کې عزت وی، نو الله رب العزت د هغې کور ته د لوی دولت د قرآن، د لوی دولت د دین دا ورته را منتقل کوي. دا ستاسو علاقه زمونږ د شیخ صاحب محترم زمونږ مشران دي، د دې په دې علاقه باندې ډېر پخوانه محنتونه دي، الحمدلله ثم الحمدلله. او موږ او تاسو ګورو الله والا په بچو کې عالمان پیدا کړي دي. دا عبدالجلال دی، د دې خاندانم د علماو سره ټچ دی، په علماو باندې مین دي. نو الحمدلله ثم الحمدلله په کور کې ورته الله رب العزت د قرآن دا رڼا دا راولي. دا قرآن داسې یو کتاب دی که چېرته د دې نسبت د غر یا د غار سره راغلی دی، هغه غار محترم شوی، هغه غر محترم شوی. د قرآن کریم د نزول ابتدا دا د غار حرا نه شوې وه. حرا چې دی نو دا په مکه مکرمه کې یو تاریخي غر دی، جبل نور، د هغې په سر کې یو غار دی، هغې ته حرا ویلې کېږي. خو هلته چونکې د قرآن کریم دا چې نن د ماشومانو بچو د هغې ختمونه کړي وو، دا قرآن کریم د دې لومبنۍ وحي هلته په غار کې نازله شوې وه. نو هغه غار دونه محترم شوی دی چې مونږ او تاسو د معاشره کې وګورو، ګوره دغه غار نومونه خپلو لوڼو ته ږدو. حرا، حرا خو د غار نوم دی که، خو زموږ کې ورسره مینه ده. دا ولې هلته قرآن نازلېدل شروع شوي وه. د عرفات د غر سره زمونږ مینه ده، نو غر دی خو هلته قرآن نازل شوی و. زمونږ د بانډو او د ښار چې هغې سره د الله د کتاب نسبت راغلی دی، هغې ته الله عزت ورکړی.
غر معزز شو، غار معزز شو، باندو معزز شو، خار معزز شو، کغه مکه مکرمه ده، که مدینه منوره ده، حجاز اقدس دی، الته د الله د کتاب دا وحی نازله شوې ده. نو د هر مسلمان پړه کې د حرمین شریفینو، کغه د مکی حرم دی، که د مدینه حرم دی، دا چې څوک په دنیا کې نه چې دغه به دا ارمان نه چې زه هلته لاړې. موږ او تاسو دې الله بیا بیا د عشق و محبت او د ادب سره بوزي. هلته هر مسلمان غواړي که ډېر بدعمله ولې نه دی، خو دې وایي چې دوا کوي چې موږ هم دغه ځای ته لاړ شو. دا ولې هغې سره دونه مینه ده؟ الله اکبر کبیره. ځکه دغه ځای کې دا کتاب نازل شوی، دا قرآن کریم نازل شوی، د هغې دونه عزت په هر مسلمان د مدینې منورې د مکې مکرمې لارې کوڅې درو دیوار داخله وي. ولې د قرآن د وجې نه. بیا محترمو حرمین خو څه کې د قرآن سره چې نسبت د کم لایر د کم لرګي راغلی، زمون مسلمانان د غلایر د پاسه خپل دی، په دې خلک قرآن دی. د غلایر سره مینه محبت خو لرګي دی که نه. یو سړی دی بازار ته لاړو، یو ګز کپړی واغسته، نیم گز نے ماشوم تا جانگی او پرتوک جوڑ کا، دا نیم گز نے قرآن تا کسوڑا جوڑا کا. کپڑا کو آغا کپڑا دا ریٹ یو دی، یو مارکیٹ نا روڑلی شوی دا، خو نسبتون جدا جدا دی. دا غنیم کپڑا ماشوم تے پرتوک تے نا جوڑ کردی، آغا پا کے وارلا بولوے بول کردی دی، آغی لسو گوتم نووڑی، اکثر پا چخ چو پا ڈکو باندے راوالی، یا بلا کپڑا یا دا پلاسٹک گوتے پاگی اونیسی او بمبے خواتے اوڑی. او کما کپڑا ام دغا کپڑا وا چه قرآن تا تی کسوڑا جوڑا شوی دا، قرآن تا تی کمیس جوڑ شوی دی. اللہ رب العزت فرمائی لا یمسوہو الا المتوحرون، دی قرآن کریم تا بیودر سو گلاس نو اوڑے. اگا کپڑا سونا معزز شوا، بیا اگا گتا چه قرآن تا لگی دلی دا مونگا استاسو پڑھونو کی دا غیسونا عزت تے. او بیا محترمو دا قرآن کریم پا کم کاغذ لکل شوی، دی کاغذونو نخلق ٹیشو پیپرم جوڑی، محترمو دا غیس عزتی. او کاغذ چه دی پا دی قرآن لکل شوی دی، رغا مونگا استاسو سترگو سر لگو، شندو سر لگو، سینے سر لگو، کلوی منو سر کو، برکت وربان حاصلو. دا اللہ ری کتاب سره نسبت راغلی دی. محترم مسلمانانو ستاسو دا دی کور دا دی خاندان دا نارینو زنانو دا اللہ ری کتاب سره مینه دا. ځکه چې ماشوم عبدالجلال هغه تاسو مسافر کړی دی او دا دی دور کې غټه قربانی ده، چونکې د فتنو دور دی، د مادیت دور دی. خو محترم مسلمانانو زموږ کابرو کې تانویر رحمت الله علیه ډېره ښایسته خبره لیکلې ده چې مدارس میں بیکار پڑے رہنا. او تا یو ماشوم مدرسې ته ورکو کنه، هغه کمالات حاصل نکړ، ډېر ښه خطیب او لوی قاری او مقری جوړ نشو، ډېر لوی عالم مفسر او محدث جوړ نشو، دغه مدرسه کې 80 کاله تیر کړ. دا د هغه ادارو د سکول کالج نه غوره دی چې کومو ادارو کې د خلکو ایمان خرابېږي. سوره داسې ادارې شته هغې زموږ د مسلمانانو نه ایمان سلب که، هغې زموږ د خلکو نه حیا واغسته، پای کې بې حیایي شروع شوې، په الله اعتراضات، په رسول اعتراضات، په معجزو اعتراضات، د الله په قدرت اعتراضات. نو چې دا په کومو ادارو کې ماشوم د دا ذهن سازي کېږي، په مدرسه کې خو بې عقیده نه خرابېږي که نه، ایمان بې نه خرابېږي. او بله محترمو الله اکبر کبیره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تن راغی، وایي زما دا ورور دی، تاسو مدرسې ته راځي، دلته سبق زده کوي او د دنیا څه کار نه کوي، او زه ټوله راسکړېږم. نبی علیہ السلام ورته ویل تعالی پته شته لعلک ترزق به،
دا ستا چې دیاړي لګي او مزدوري دې لګي او تعالی دا خوراک ملاويږي کنه دا ستا چې کوم رور مدرسې ته راځي دا دې د وجه ده چې کله زمونږ د کور یو تند الله په لار کې کغه تبلیغي مهنت کی کغه مدرسو کی داغه د وجنه په کور کې برکات محترم دا مخصوصي کی بیا ښا په دا کور مصیبتونه الله نه راولي په دا کور تکلیفونه الله نه راولي دا کور کې پریشانې ختمه جنگ جګړه ختمه محترم دا د قران کریم د برکت د وجنه او سمودا دا کور دغه شانتي ماشوم په کې سبق کوي او د مبارک کړي دي چې لږ وخت تیریږي کنه هغه کور د عالمانو کور نه ښه دا بولیانو کور نه دا عالمانو کور نه بیا په کې ورو بلا بچو خاندان کې روزي محترم مشرانو چې زمونږ استاد په پرده کې د قران سره مینه او د قران کریم دې سره محبتي او خپل بچي او اوس هغه شان مسافرې نه دي زمونږ د مشایخ چې کوم قربانې په خوا دي کړي په خوا د موبایل رابطه نه و د فیصل آباد کیوما نو چې مونږ رابطه کوله چې میاش کی نو گاونډیانو کرا بچته لري او هغه ټلیفون لګیدل نو ایلمو د جمعې پښبا نا وخت ټلیفون وجساره ته بجې د ما مور راوړې ته سوال جواب وکي نو امور وو بجې تلې و نو ناشته وو انتظار وکول اوس په موبایل رابطه شته د بچی خیر خبر نه سړې ځان خبرولې شي دارنګي مدرسې نس 2 لاکو کې ډیر شي دي د فاطمه کې مدارس دي او په خپل کلی کې لګ ګرانې یا چې له اون ته سړې قرباني سونه سیوا کیږي کنه نو الله رب العزت وعده ادا چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین الله سوچ ما د پارزان کړی الله وعده لنهدینهم الله ضرور بالضرور زور باندې خپل لارې کولاو چې سونه قرباني سی وای بیا د علم او د قران تعلق هم د سخت سره دی العلم فی ذل وجوع وبعد من الاباء والاجداد والوطن الله دې په عبد الجلال بچی باندې خپل والدین ټول ماماګان ټول خاندان خوشاله کی الله دې خپل خاندان د عزت سبب وګرځي دې والدینو ته ټول مشرانو ته مبارکباد ورکو روح مغواړي ډېری خبرې وکړو خو د مازه وخت را روان دی او شیخ محترم باخیر دعا